السلام علیکم، بخیرونه، سلامونه. زه یم فاطمه خان، ستاسو خپله قربانه، خپله ارژې ستاسو په خپل پروګرام عکس د پښتونخوا کې ورځ دا نن د منګل او موږ به یو تاسو سره د ماښام د 7 بجو پورې دې وخت کې تاسو موږ اورېدی شئ په سونو پښتونخوا لارجسټ اف ام ریډیو نیټورک باندې په 89.4 او 96 فریکوینسي باندې. د هغې نه علاوه تاسو موږ د اورېدو سره کتې هم شئ. دې وخت کې موږ د سونو پښتونخوا په افیشل پیج باندې په فیسبوک باندې لایو هم موجود یو. دا لایو در سره ډیر شیر هم کوي چې ډیر خلک وګوري. د هغې نه علاوه چې کوم سونو پښتونخوا پیج دی د هغې د پاسه چې کوم لینکس ورکړي دي د انسټاګرام، د ټویټر او د یوټیوب، هغه هم د سره فالو کوي. او که چا سره چې کوم دی د ډیټا سهولت نه وي او د فیسبوک باندې لایو نشي کته یا چې کوم دی هغه موږ ته ټیکس کول غواړي نو هغه په 8881 باندې چې کوم دی ماته ټیکس میسج هم را لېږلی شي. د هغې طریقې کار دا ده چې خپل نامه، خپل د علاقې نامه وبلیکئ، د هغې نه مخکې به ولیکئ KPK او راوبهیږئ په 8881 باندې ماته دا ستاسو ټیکس میسج. د هغې نه علاوه زموږ د لینډلاین نمبر دی. نن زما پروګرام سولو دی نو تاسو ته به ملاویږي د کال موقع او ماته به ټول کالونه کوئ چې موږ نن د کالونو یو ریکارډ جوړ کړو. نو هغه به وي چې 09152541143 09152541143 09152502103. خجی د پروګرام چې کوم دی زما سولو دی، موږ به پکې خپل گپ شپ کوو، خبرې اترې به کوو، خو د هغې نه علاوه به ورسره یو ټاپک هم ډسکس کوو. په ټاپک باندې به هم خبره کوو چې موږ چې کوم دی د پروګرام کې همیشه چې کوم دی یو ټاپک به خامخا راوړو. که فرض که موږ په هغې باندې هلکه پلکه انداز کې هم خبرې کوو، خو بیا هم لکه یو ټاپک ډسکس کول ضروري چې څه نه څه خلک د پروګرام نه زده کړي. نو هغې کې چې کوم نن زموږ ټاپک دی نو هغه داسې یو زموږ د عام کورنو والا ټاپک دی چې ګینې زمونږ چې کوم ځوانان دي یا زمونږ چې کوم بچي دي، ماشومان دي، د هغوی د ذهني صحت حوالې سره به نن موږ خبرې کوو. او د هغې نه علاوه زمونږ د کور په ماحول باندې، ځکه چې دا د ذهني صحت سره ډېر لکه مطلب تړلی شی دی. او د هغې نه علاوه چې کوم دی موږ به دا سوچ کوو چې ګینې دا څه شی دی، دا زمونږ غفلت دی. دا چې کوم ذهني صحت والا دا بحران په دې وخت کې، په دې دور کې، په دې خلکو کې راغلی دی، دا د خلکو غفلت دی، د کور والا غفلت دی، د ادارو غفلت دی، د معاشري غفلت دی، د څه شي غفلت دی. موږ به نن په دې باندې په دې ټاپک باندې ډسکشن کوو او ستاسو رای به هم په دې کې اخلو. نو ماته به تاسو کوئ کال. صحیح ده؟ موږ چې کله د ذهني صحت خبره کوو نو د هغې وخت کې چې کوم دی که نه فار ایگزامپل زه دې وخت کې د ذهني صحت خبره کوم نو ستاسو په دې سوچ کې څه راغلل چې دا فاطمه چې کوم دی دا ذهني صحت والا خبره کوي نو دا ذهني صحت سره څه خبره کوي؟ لکه لیونیا دی یا نه صرف بس وماقه خلک چې صرف د ډپریشن ښکار دی وماقه خلک یادوي؟ نه، زه بالکل هم داسې نه یادوم. زمونږ نن سبا خلکو ته د اوسه پورې چې کوم دی د ذهني صحت حوالې سره هم پته نشته چې ګینې دا ذهني صحت دی څه شی، د دې ډیفینیشن څه دی. لکه موږ ذهني صحت چې موږ وایو چې فلانکي ذهني صحت خراب دی نو زموږ په سوچ کې بس دغه جنون راځي، لیونتوب راځي چې ګینې فلانکي خو لیونی دی. نه، داسې نه ده. د ذهني صحت حوالې سره ډیر شیزونه دي. لکه فار ایگزامپل یو ماشوم دی، هغه له ته چې کوم دی کنه دا ټریننګ ورکوي چې ته به خپله غصه څنګه کنټرول کړې، نو دا هم ذهني صحت شو. خپل ذهني ټریننګ چې کوم دی هغې ته موږ ذهني صحت هم ویلې دغه کولی شو. نو دا لکه مطلب موږ چې کوم دی که نه د چا سره ښه تعلق ساتو، دا هم ذهني صحت دی. فار ایگزامپل یو انسان دی هغه چې کوم دی اخلاقي طور باندې ښه دی نو د هغه د ذهني صحت عکاسي کېږي هغې سره چې ګینې یاره دا کس چې کوم دی ذهني طور باندې مثبت دی، ځکه چې کوم دی که نه د اخلاق ښه دي. یو انسان چې ذهني طور باندې منفي وي، نیګیټیو وي، نو د هغه نیګیټیویټي چې کومه ده هغه به د هغه په پرسنالټي کې چې کوم دی راځي. هغه نیګیټیو ولې دی، هغه د ایموشنز چې کوم دی دا نیګیټیو ولې دي. موږ به دې ته هم ګورو چې د دې شاته څومره چې کوم دی هسټري پرته ده. دا انسان چې منفي دی نو په دې کې کم چې کوم دی ټراماټیک ایکسپیرینسز پراته دي. په دې کې څومره چې کوم دی د هغه فار ایگزامپل کې یو ماشوم دی نو د ماشوم پیدا کېږي خو داسې نه چې ګینې نیګیټیو پیدا شي، منفي پیدا شي، شیطان پیدا شي که نه. هغه معاشره، د معاشري تربیت، د کور ماحول، دا هر څه چې کوم دی دې کې چې کوم پروان
دا د دې کېږي که نه، نو هغې کې د انسان دا فیصله کېږي چې دا انسان به څنګه جوړېږي. صحیح ده. بعض نیم خلک یي هلته هم چې کوم دی زه یو اسلامیک پوینټ اف ویو سره زه دا ویلی شم چې لکه بعض نیم خلک یي چې موږ هغوی ته داسې ویلی شو چې د هغوی چې کوم خلک موږ وایو دا پیدایشي چې کوم دی داسې دی، مینز هلته یو مذهبي ټچ پکې راځي چې بعض نیم انسان یې د هغې روح چې کوم دی هغه ثابتوي. نو هغه خلک موږ په دې کټګري کې نشو اچولی، هغې کې چې کوم دی بیا د هغوی خپل سر مخ دی. خو موږ به نن په دې خبره باندې ډسکشن کوو چې ګنې موږ به خپل جذبات څنګه کنټرول کوو، خوشحاله به څنګه اوسېږو، یا چې څوک په ډپریشن کې دی د هغوی هغه ډپریشن به سیریس څومره اخلو. د زمونږ نن سبا چې کم ماشومان دي، کم ځوانان دي، د هغوی ذهني صحت کم خوا روان دی او ولې روان دی دې طرف ته. لکه د وخت خو مخکې مو خلک خو مخکې مو، نو دا اوس ولې داسې ده چې زمونږ دا خلک چې کم دی هغه دومره چې کم دی په دې دغه کې مبتلا شوی دی چې هر دویم کس چې کم دی هغه د ډپریشن ښکار دی، خفه دی، مایوسه دی، ناامیده دی. ایون چې واړه واړه ماشومان چې کم دی هغوی د دې شي شکار دي. نو د دې وجه څه ده؟ نو هغه وجوهات به هم لږ ټچ کوو، لکه ورسره چې کوم دی که نه د هغې حل ته به هم کوشش کوو چې لکه موږ د هغې حل هم وګورو اخره کې چې د دې حل څه دی. نو دا ټول پوینټس چې کوم دی دا به نن موږ په دې خپل پروګرام کې چې کوم دی ضرور چې کوم دی ډسکس کوو. لکه چې موږ به د خپل ځان نه یو سوال کوو چې لکه موږ ماشومان یا زموږ بچي موږ کامیاب کتل غواړو واقعي، او که نه موږ هغه بس صرف یو مقابلې په یو ریس کې اچولی دي چې بس ته زما بچی ته په دې مقابلې په دې ریس کې منډه وهه او بس ته به زما دپاره دا ګټې. دا به موږ تپوس کوو د خپل ځان نه چې ګنې واقعي داسې ده چې ګنې موږ کله غواړو چې یاره د ماشوم دې کامیاب شي، زما نو واقعي تاسو دا غواړئ چې ماشوم دې کامیاب شي، او که نه تاسو دا غواړئ چې د معاشره کې ستاسو یو عزت جوړ شي د دې د وجې، یا دې چې کوم دی د خلکو سره زه سیالي وکړم، یا دې چې کوم دی زه خلکو ته دا وښیم چې ګنې یاره زما دې بچي سره داسې دی هغسې دی، زما ماشوم فسټ راغی، فلانکې چلو شو، ډینګلې چلو شو. موږ په دې شیزونو کې خو نه یو وخته شرطه. بیا د هغې نه بعد دا به موږ د ځان سوال کوو چې هر یو خاموش انسان آیا هغه صحتمند دی ذهني طور باندې چې هغه خاموشه دی هغه ټیک دی؟ نه، هر یو خاموش انسان ټیک نه وي. بعض نیم انسانی که نه د هغوی طبیعت کې هغه شی وي چې هغوی خاموش پسند وي، خاموش طبیعت وي. خو چې کله هغه خاموشي چې کوم د سترګو لرو والا انسانی که نه نو هغه ته پته لګي چې یو کس هسې خاموشه ناست دی او که نه دا بل کس چې خاموشه ناست دی نو په ذهن کې کم جنگ روان دی. نو هر یو خاموشه انسان چې کم دی هغه ټیک نه. دا سوال به موږ د ځانه کوو چې زمونږ چې کوم والدین دي نو هغه صرف ماشومانو له حکم ورکوي که نه د هغوی خبره اوري هم. لکه موږ په دې باندې خبره کوو چې صرف موږ به صرف ماشومانو ته نصیحت کول لپاره تکړه یو، د هغوی سره کله ناست یو موږ کله هغوی موږ اورېدلی دي، د هغوی پوینټ اف ویو موږ اورېدلی ده چې ګنې یاره ستا په دې سوچ کې څه دي، ستا په ذهن کې څه دي، او که نه موږ ټول عمر هغې ته دا وایو چې ته په څه پوهېږې. دا سوال به موږ د ځانه کوو. بیا د بل سوال به هم موږ د ځانه دا کوو چې ذهني بیماریانو ته موږ د انسان کمزوري ولې ګورو. نن هم هغه دور دی کې نن هم هغه ډېر خلک شته چې د ذهني بیماریانو ته د ډپریشن او د شیزونو ته هغوی د داسې نظر کوي چې ګینې که فار ایگزامپل یو انسان سایکیاټرسټ لځي که نه نو وایي به مړه هغه ګپ ګپ کې که نه وایي ستا دماغ کار نه کوي، زه وایي ځان چېرته د ذهني ډاکټر ته وښایي علاج درله وکړي. موږ ګپ جوړو د هر څه شي نه. مسله هم دغه ده، موږ هر څه شي پسې خندا کوو. زموږ عادت دی د خلکو کمزوریانو پسې خندا کول، او دا کمزوریانې چې کومې دي که نه دا هم یو ذریعه جوړیږي چې کله د ډپریشن ذریعه دا څنګه جوړیږي چې ستا انوایرمنټ داسې ته په کومو خلکو کې کینې پاسې هغه ستا باډي شیمینګ کوي، یا ته یو خبره داسې ورانه وکړي یا څه داسې غلط شي او هغه تا ته وایي چې یاره بس تا ته خو د علاج ضرورت دی، ستا خو مازغه کار نه کوي. یا ستا چې کم دی که نه یو
د ستا چې کوم ټراماټیک ایکسپیرینسز په ژوند کې راتلونکي ستا ستونزې د هغې د وجې چې کوم دی ته لږ ډسټرب پاتې شوی ستا له غوسه درځي نو خلک به په هغې پسې هم خندا کوي او دغه ویکنس باندې به هم تا ټارګټ کوي. زمونږ خلک چې کوم دی هغه ټرولینګ هم ډېر زیات کوي، انتهایی ټرولینګ کوي. تا به چې کوم دی په یو خبره باندې انتهایی ټرول کوي لکه تا کې یو کمزوري چې تا کې څنګه وګوري که نه بس هغوی ته د هغې انتظار وي چې هغه کس کمزوري زمونږ له په لاس راشي او مونږ دې د هغوی بې پناه ټرولینګ وکړو او په دې شیز باندې چې کوم دی مونږ ته انټرټینمنټ فیل کېږي. په نورو پسې خندا کولو باندې مونږ ته انټرټینمنټ یعنی دا مونږ ته محسوسېږي. دا زمونږ د ذهني هغه انسانانو خپل ذهني صحت تقاضا څه ده د دې نه اندازه ولګوئ چې هغوی دې شیز ته د انټرټینمنټ نظر کوي چې ګنې یو انسان چې کوم دی زه هغه شیم کومه د هغه په کمزوریانو باندې زه لوبې کوم دا د هغه چې کوم دی که نه خوراک دی یو حساب سره صحیح ده. او دغلته نه د هغه انسان ذهني صحت اصل کې پته لګي چې هغه ته هم د علاج ضرورت دی، هغه ته هم د کاونسلنګ ضرورت دی. ذهني صحت په نن سبا دور کې سیریس اخیستل چې کوم دی که نه هغه ډېر زیات ضروري دي او د هغې وجه دا ده چې نن سبا چې کوم دا دور دی دا خلک دي دا دومره مصنوعي شوي دي مټیریالیسټیک شوي دي چې په دې کې مونږ خپل ځان ته ایون د خپل ځان نه شروع کو او خپل بچو نه د خپل مور او پلار نه هر یو کس که مونږ د هغوی ذهني صحت ته توجه ورنکو نو راتلونکي وخت کې چې کوم دی چې کوم واقع چې کېدی شي چې زمونږ نه واقع شي زومبیز جوړ شي ذهني طور باندې. زومبیز څه شی دی؟ زومبیز یو داسې وایرس دی چې هغه تا نه چې کوم دی لیونی جوړ کړي که نه تا اګریسیو کړي ستا عقل کار پرېږدي ستا په مزغو باندې اټیک کوي صحیح ده. نو چې دا چې کوم ډپریشن دی او دا شیزونه دي که نه انزایټي شوه پینیک اټیک شو ریلیټډ ټو دیز دا ټول چې کوم دي که نه دا ستا په ذهن باندې حمله کوي. نو دا په خپل ځان کې یو زومبي وایرس دی. نو چې ستا عقل کار پرېږدي ستا مازغه چې کوم دی کار پرېږدي نو ته په خپل ځان کې یو زومبي نه شوي. نو په دې حوالې سره چې کوم دی نن موږ به دا خبرې جاري ساتو. تاسو چې کوم دی که نه موږ ته کال کولی شئ. زه به یو ځل بیا د رابطې نمبر ووایم او هغه دی 09152544143. موږ چې کوم دی که نه د ذهني صحت سره خبره کوو نو موږ به چې کوم دی د کور په ماحول باندې لږ ډسکشن وکړي چې لکه زموږ د نن سبا د کور ماحول څه دی. د کور ماحول نه ځکه شروع کوم چې خلک دا وایي چې اول تربیت د کوره کېږي که نه نو موږ به لږ د کور شروع وکړو چې د کور ماحول زما څنګه دی. بیا به زه داسې معاشرې طرف ته ځم بیا به چې کوم دی داسې د ادارو طرف ته ځم. نو د ټول نه اول د کور ماحول به ډسکس کړو چې نن سبا زموږ د کور ماحول د ماشومانو د ځوانانو د پیرنټس لپاره څنګه دی. پیرنټس هم ځکه یادوم چې ډېر خلک داسې شته نن هم په دې دنیا کې ډېر خلک داسې شته چې د هغوی لکه هر قسم خلک به ته وګوري هر قسمه کورنۍ به ته وګوري چېرته به چې کوم والدین یې هغه به نه خوشحاله نو چېرته به بچي نه خوشحاله چېرته به چې کوم دی چا خبره چېرته به ټول خوشحالي داسې آیډیل فیملی سیسټم هم پکې شته دی او څوک نه څوک چې کوم دی چېرته نه چېرته به افیکټ کېږي خامخا. نو زمونږ چې کوم ماحول دی نن سبا څه دی لکه زه وایم چې فار ایگزامپل لکه بچي دي ټول په بیلو بیلو کمرو کې ناستې وي هر یو کس چې کوم دی که نه هغه یوازېتوب ته ډېر زیات اټریکټ کېږي لګیا دی. هغه دی وایي چې زه دې په یو کمره کې بس ایک یوازې ناسته یم او دا زما یوازېتوب چې کوم دی که نه دې کې دی څوک ډسټربنس نه راولي او په دغه یوازېتوب کې زه څه کومه زه موبایل یوز کوم. زما د موبایل دا ټایم او د موبایل دا اهمیت دومره شو چې دې زه د دنیا نه چې کم دی که نه څه کړم کټ آف کړم. تاسو کله نن نه پس چې کم دی په یو خبره باندې غور وکئ غور څه وکئ چې کله تاسو موبایل باندې ډېر زیات سکرولینګ کوئ که نه نو په هغې کې تاسو غور وکئ که نه چې کله تاسو انتهایی سکرولینګ وکئ نو تاسو کې اریټیشن کریټ شي تاسو فرسټریشن شکار شئ एकदम لکه د هغه سکرولینګ هم انسان چې کوم دی که نه تنګ شي هغه وایي یاره دا څه دي انسان وایي چې دا څه کومه زه لګیا یم دا څه دي زه بس هغه انسان زړه ستړی شي. دخلته چې کوم دی که نه ته د دې شیز نه هم تنګ راځي ته لکه مطلب دې شیز ته سوچ وکړه چې یو شیز تا څومره افیکټ کوي مینټلي نو هلته چې کوم دی د فیملي نه هم ته لرې شوې
مور پلار موبایل ته ناست دي، بچی ته موبایل ته کینولې دي، په خپل ته موبایل ته ناست دي، دا ستاسو ماحول شو. ایون که یو ګروپ ناست دی په کور کې رونه خويندې ټول دي، نو په دې کې هم یو نه یو کس داسې ضروري چې په هغه ډسکشن کې به شامل نه وي، بلکې په خپل موبایل کې به مسلسل اخته وي. او دا موبایل دومره فرستریشن او اریټیشن کریټ کوي چې دا د هغه خلکو نه تاسو کوي چې د چا د دې موبایل سره آنلاین جاب واسطه نه چې کم دی کنه دا آنلاین بزنسز چې کم دی دا ټیکل کوي، هغوی نه تاسو کوي دا هغوی دا زړونه دي د موبایل نه څومره تنګ راغلي دي. نو تاسو خو د انټرټینمنټ پرپس لپاره ګورئ کنه، خو چې کله تاسو دغه طرف ته استعمال شروع کړئ د دې مثبت استعمال کنه، نو تاسو د زړونه چې کم دي دا به په خپل باندې تنګ راشي. خبرې ما ډېر وکړه، خو زه به ګورم چې کال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فاطمه خان، سلامونه و نیک احترامات. جنید خان ایمان د ساوث وزیرستان چکملینا. جی جنید صاحب، تاسو ته زمونږ پروګرام کې ډېر هرکلی. زمونږ پروګرام کې تاسو شاملوئ؟ تاسو بالکل ټاپک خوده وکنه، دا ټاپک په اړه باندې تاسو خبرې وکړي، معلوماتي خبرې مو وکړي کنه. فاطمه خان، زما په نظر د ماشومانو او ځوانانو ذهني صحت زموږ د ټولو ګډه مسؤلیت دی. که په کور کې مینا، احترام او خبرې وي نو ماشوم په اعتماد او خوشحالي لویږي. خو که هر وخت جګړې، سپکاوي او سخت چلند وي نو د ماشوم پر ذهن او راتلونکي بد اغیز پرېوځي. نن سبا ډېر ځوانان له ذهني فشار، خفګان او اندېښنو سره مخ دي، خو موږ یې ستونزې جدي نه نیسو. والدین باید د خپلو ماشومانو خبرې واوري، وخت ورسره تیر کړي او د هغوی احساساتو ته ارزښت ورکړي. خوینکو چې کوم دي، خوینکو هم باید یوازې درس ورنه کړي، بلکې د ماشومانو حوصله افزایي او ښه اخلاقو ته هم. تاسو کال چې کوم دی هغه ډراپ شو، ډېره بخښنه غواړم، خو تاسو خبرې ډېرې ښکلې وکړلې. خبره ستاسو ټیک ده چې د ذهني دباو دغه ښکار ولې دي، لکه هغې کې که موږ وګورو که نه، نو لکه زمونږ چې کوم ما هماغه خبره به زه واپس را دغه کوم چې لایک زمونږ مور او پلار چې کوم دي که نه، لکه ما زه صرف دا نه وایم، لایک ما ډېرې کورنۍ کتلي دي، په دې کې ما ذکر وکړه که نه چې ډېرې به داسې وي چې هغې کې به یو نه یو کس خامخا افیکټډ وي، دې کې به داسې وي چې هغې کې به آیډیل سیسټم وي چې هر څوک به پکې خوشحاله وي. خو زیات تر چې وګورئ که نه، نو موږ چې کوم دا خپل بچي دي دا د یو ریس کې اخته کړي دي، لکه نمبر یې به راوړي، صحیح ده، دومره نمبر یې به پکاري، د دې فلانکي نه ستا دا دومره نمبر ډېرې نشي، یا د فلانکي نه به ته دومره ډېرې نمبر اخلي، یا د هغه نه ستا دا دومره نمبر کمې ولې راخلي، ستا جی پی ای ولې کمه ده، ستا پوزیشن ولې نه ده راغلی، ته به فرست پوزیشن اخلي، چې سیکنډ دې راشي هم ستا خیر نه وي، چې تھرډ دې راشي ته به فرست ولې نه راغلی. د دې گیم په دې منډه کې، په دې ریس کې دا خپل بچي د ټولو خلکو مبتلا کړي دي. او دا صرف د ورکوټوالي نه دی چې نظام چې ورکوټ ماشوم دی په 1 2 3 کې دی او مور بلار ته چې پوزیشن راوړه، دا د یونیورسيټي لیول پورې دی، بس صرف خالی دغه بدلیږي چې دلته پوزیشن او دلته جی پی ای، ستا جی پی ای ولې کمه ده، ستا پوزیشن داسې دی، ستا هغه څه دی، د فلانکي کزن داسې چل شوی دی، د فلانکي کزن هغه چل شوی دی. په دې خبره باندې زه ډېر شکر کوم الحمدلله چې زما والد صاحب ما ته نشي یاد چې په دې ژوند کې کله یو ځل موږ ته دا ویلی چې موږ ته فرست پوزیشن راوړه، که راوړو ټیک ته، که نه نو ټیک ته، که نمبر یې د څومره م راغلی کانګریچولیشنز به یې وکړه، بس دا ډېرې دي بچی. داسې دغه په کار دی انسان ته چې ته هغه ماشوم دومره سټرس کې نه په دې شیز کې چې دا نمبر چې کوم دی هغه خپل ځان له واخلي چې څومره د هغه کیپیبلیټي ده، د منټل کیپیسټي ده، هغه به هغې حساب سره نمبر یې تاله راوړي. خو که نه ته دا همداسې سټرس راوټ کې لګیای نو خامخا د هغه ذهني صحت به خرابېږي او هغه د شته سبق نه به یې وباسي. بیا همدغه خبره راشي که نه چې موږ مټیریلیسټیک شوي یو، موږ د خلکو سره سیالۍ نه ډېرې کوو چې ګینې یاره زه دې نمبر یې واخلم یا زما بچی دې نمبر یې واخلي او بیا زه د هغې دا همره په فیملي کې شوشا وکړم. او اوس خو پکې لا پارټیانې بلې شروع شوي دي چې څه خبره م شي نو کیک کټینګ سرمني، چې څه خبره م شي نو کیک کټینګ سرمني، نو اوس پکې لا دا شیزونه بیا شروع شوي دي. د هغې نه علاوه که موږ دا خبره وکړو که نه چې
چې لکه اوس موږ دی وایي چې بېروزګاري دا ارسه کنه لکه دا خپل ځای باندې یو ټیک شیز دی چې لکه فار ایگزامپل یو نوجوان دی نو دا هم هغه شیز کې راځي چې هغه په منډه شوی دی د وړوکوالي نه لکه هغه اول چې کوم دی د نمبرو له منډې وهي بیا چې کوم دی هغې نه بعد هغه جاب له منډې وهي بیا هغه په پیسو پسې منډې وهي بیا چې کله هغه د فیملی جوړه شي نو د بچو دپاره منډې وهي نو ټول عمر د هغې په منډو تیر شي نو په دې منډو کې د هغه ذهني صحت چېرته لاړې لکه دې کې څنګه چې کوم دی د هغه ذهني صحت چې کوم دی هغه ټیک پاتې کېدی شي بېشکه چې کوم دی د ملک حالات داسې چې انسان افیکټ کوي انسان چې کله ډیګري واخلي نو هغه انسان په خپله باندې دومره چې کوم دی د هغه به غم نه وي خو د هغه معاشره د هغه کور والا چې کوم دی که نه هغه به د هغه نه دا ایکسپیکټیشن ساتي چې تا خو دا ډیګري واخیسته اوس به ته څه کوې د دې نه مخکې به ته اوس موږ له د دې په بدل کې څه راکې بیا هغه لین دین والا معامله شروع شي تعلیم خو دې وکړه اوس ریټرن یې څه دی لکه او د هغې نه علاوه که موږ دا وګورو چې لکه د ډپریشن وجوهات کې صرف بېروزګاري نه ده لکه زمونږ مصنوعي ژوند کې کله خوشحالي نشي راتلی ولې چې هغې کې ټوله شوشا ده ته خالي شوکې چې ته خوشحاله باقي ته په ریل کې نه خوشحاله د زړه نه نه خوشحاله هغه لکه فار ایگزامپل د سوشل میډیا دور دی هر یو کس سوشل میډیا یوزر دی نو په دې کې چې کله تاسو د خپل سټیټسونه لګوئ ویډیوګانې لګوئ او دا کیکس کټینګ سرمنیز کوئ او ځان خوشحاله دا کوئ دا دعوتونه کوئ دا صرف تاسو د شوشاله کوئ که دا تاسو د خپل خوشحالۍ لګولې نو تاسو ټول به دومره بېسکونه نه وئ تاسو ټول به خوشحاله وئ تاسو په ژوندونه کې به دا بېسکوني بیا اړوئ نه که تاسو د زړه نه دا شیزونه کولې د خپل ځان د خوشحالۍ دپاره هم کولې خو نه تاسو د خلکو دپاره د ښودنې دپاره دا شیزونه کوئ د هغې د وجې چې کوم دی زمونږ د زړونو او د مزغو سکون چې کوم دی که نه هغه غرق شوی دی السلام علیکم جی څوک او د کوم ځای نه السلام ورحمت الله وبرکاته اورېدې څنګه یې امین ګل کاکا یې که نه تاسو جی امین ګل کاکا څه به شاملوئ پروګرام کې چاته کوم والله چې ډېر ښه سره وړی ډېره مننه او لکه ورېرې اوس به داسې درته ووایم پوه شوې چې زیات ماشومان داسې وي که نه چې د هغې په ذهن باندې په دې دغه راځي پوه شوې چې یو ماشوم ویني د هغه یو غونډه کې شي دا بل ډیزاین شي که نه لکه ځان نه مخکې خلک ګوري نو په دې وجه باندې هم د ماشومانو په دې مازغو باندې ډېر زیات بوج پرېوځي بلکل همداسې دا بلکل او ماشومان خو داسې دي ماشومان خو چې د ورکوټي نه دغه نه شي نو خو بیا به دغه کېږي ماشوم به داسې ساتي خپل دغه کې چې د زړه رایه به نه ورکړي ډېره په دې چې بیا نیلبینې وساتي بیا هم خرابېږي ده نه لکه مطلب هغه د هغه سهولتونه خو بیا نه وي که سکول کې داخل کو یا کالج کې دا ورېرې زما یو ماشوم دی که نه زه به یې دومره سخت تنګ کړم او رانې به یې کولو کله به مې د خپې نه وتړلو خو مله به داسې نو هغه داخل کو دا یې کړه سکول نه دی په ورسک روډ باندې جی جی نو بس ما یو تپوس هم نه کولو ما بس مله داسې شوشو پکې نه شو نو بیا راپسې هغه ماسټر سوال جواب وکړو چې د څوک شته او که نه چې ورپسې ورغلم خیر دا خو تاسو غلط کړي ښه ورپسې ورغلم بس سړی راسې وکړي هغه ماسټر ته کړه ورته ما طریقې وي خطا نن تیار دی ما دته وکړه پوه شو ما خو نه وی چې دی به داسې ستړی کېږي نو بیا یې د هغې نه بعد تقریبا کال یو نیم کال بعد یې فضا موږ څوارلسم کې سبق وایي نو بیا ما ته ورېرې ډېره پابندي راوستې وه بې ځایه ځای به مې نه پرېښودو دا خبره ټیک ده نو لکه بیا مې د تره بچي وو هغه راته وي د ګیم دی پرېږده وي داسې نه چې د ده ذهني توازن خراب نه شي دا خبره ټیک وه بلکل نو اوس نه دی ډېر لرې لرې ځي بله ورځ یې هم 15,000 روپۍ چا انعام ورکړی یو ناظم نه چې ګټلی وو که نه او والله چې زما په هغې هم زړه ښه ورېرې زه یم به چې د خپل لاس لاندې چې نه خراب نه شي نو دا ماشوم به په خپل لاس لاندې ساتي او بل کې داسې ده ورېرې دا هر څه په ځان کې موږ دومره غټه کورنۍ ده که نه به صرف تلاوت سره د ټولو شو کې پوه شي او بل دغه نه کوو دومره خوشحاله دي ټول په کور کې هر یو خوشحاله وي ډېره ښه خبره ده لکه دینداري په کور کې ډېره ښه ده دینداري چې پکې نه وي سړی ډېر خرابېږي بیا بلکل نو مالله شبه ورېرې سره دوا په چپو باندې دغه وکړه په وشو پروګرامونه دي ډېر ښایسته پروګرامونه دي ولا یو نه قضا کوم ښه ډېره مننه امین ګل کاکا ډېره مننه ډېره داسې پروګرامونه راوړه الله دې په ایمان ښایسته کړه الله دې مه بدرنګوه امین امین ډېره مننه ستاسو د کال کولو ډېره مننه
سوري ما هو ډراپ خاجي دي چې کومې خبرې وکړې نو دا دي چې کوم دی که نه هر پروګرام کې چې کوم دی کال کوي او زه دا ګورم چې دا ډېر اوور پروټیکټیو کاینډ آف چې کوم دی پلار دی لکه د ماشوم ورسره انتهایي غم وي او هغې کې چې کوم دی ما ته داسې ښکاري چې اوور پروټیکشن چې کوم دی که نه دا ښه خو بټ سم ټایم دا هم ښه نه لایک ډېر انتهایي اوور پروټیکشن چې کوم دی که نه په دې خبرو کې ښکاري چې کله هم دې کال وکړي نه دي وایي چې ګنې زه خپل ماشوم هلته نه پرېږدم دلته نه پرېږدم داسې دې شي ته نه پرېږدم دغه شي ته نه پرېږدم دا کنټرولینګ بیهیویر دی که نه نو چې دومره کنټرولینګ بیهیویر شي نو د دې مثال داسې شي چې لکه یو سپرینګ دی او هغه سپرینګ ته مسلسل دباوهې ټیک ته خو چې کله هغه ستا لاس به یو ورځ ستړی شي ټیک ته او ته به دا سپرینګ خامخا پرېږدي نو دا سپرینګ به بیا په کومه طرف باندې ځي تاسو په دې مثال پوه شوئ نو دومره اوور پروټیکشن چې کوم دی که نه هغه هم نه پکار لایک ماشوم له به خپل یو سپیس ورکې خپل د فیصلې قوت دا به هم ته پرېږدي خپل ذهن نه د هغه فیصله سازي څنګه کولی شي هغه بهر چې کوم دی په دې ښه او بد کې چې کوم دی فرق څنګه کولی شي چې زه بهر ځم زه به کم کمپني ته ځم زما سوچ دومره کار کوي چې ما ته خپل مور او پلار لاره وښوده زه به اوس څه شی سلیکټ کوم ښه به سلیکټ کوم که بد به سلیکټ کوم بیا به ته هغه خپل سلیکشن ته لږ پرېږدي چې د هغه پرسنالټي ګروم کېږي چې تا ته پته لګي چې دا څومره په اوبو کې دی ځکه چې دا به کله هم چې کم دی که نه بیا لوی نه شي دا به همیشه چې کم دی بیا ستاسو دا ګوته به یې نیولې وي چې ایون هغه واده هم شي د هغه بچي هم شي هغه به ټول عمر ستاسو ګوته بیا نیولې وي او تاسو دا ګوته به نه شي پرېښودی نو د یو عمر نه بعد چې کم دی که نه په کار دا ده چې موږ خپل بچي چې کم دی هغه اوور پروټیکټیو چې کومه دغه دی اته نه ختم کو د هغوی دومره هغه فار ایگزامپل بعض نیم مور او پلار داسې وي چې هغوی د ماشوم هر یو شیز دپاره چې کم دی که نه منډه وهي لکه فار ایگزامپل ماشوم به راشي زه خو بهر د فلانکي کس والم پلار به پاسي مور به پاسي دا څنګه چلو شو دا څنګه منګه چې کوم وخت وکنه نو په هغه وخت کې منګه دا ټول ډیلینګ په خپل باندې کړی دی لکه فار ایگزامپل منګه چې کوم دی که چا به بهر وهلو نو منګه به چې کوم دی چېرته خپل مور او پلار ته شکایت نه راوړو چې موږ وهلي بلکې منګه به داسې کول چې که تا زه وهلی یم نو زه به هم تا ووهم قصه ختمه په ماشومانو کې قصه به ختمه شوه نن سبا هغه سپورټ د مور او پلار دومره ډېر شوی دی چې هغه ماشومان چې کوم دي که نه هغه په هره خبره کې چې کوم دی کور ته شکایت راوړي په هره خبره کې کور ته شکایت راوړي ولې چې د هغوی هغه خپل چې کوم هغه لکه مطلب هغوی ته ځان کې کیپبلیټي ښکاري نه چې ګنې زم د خپل ځان دفاع کولی شم د خپل مور او پلار د مدد نه بغیر هم زه چې کوم دی د خپل ځان تپوس کولی شم لکه په هر کما سره څوک ماشوم سم کوي په ریټرن کې ما قو بس ځان خلاص که قصه ختمه که نو دا شیزونه چې کوم دی که نه دا شیزونه یو کال واخلم السلام علیکم جی څوک او د کوم ځای نه وعلیکم السلام فاطمه سیسټر سره مشه په خیرونه فرا خان څنګه یې الحمدلله دعاګانې دي څنګه ته ټیک ټاک اواز کې لږ ګډوډ دی داسې نه چې ګورې په منځ کې بیا دا کال ډراپ شي ستا اکثر نن سبا کالونه ډراپ کول شروع شوي زما ځکه خو کالم نه کوم بس تا شو کې دي بس یا پته نه لګي چې کال مې ډراپ کېږي یا د هغې مخه ډراپ کېږي څه مسله ده که نه بس اواز دې एकदम دغه شي او ډراپ شي دا اوس دا مخکې ډراپ شو چې بس مسله به وي نو څه ویلی نه شم پوه نه شوم چې دا ولې ډراپ کېږي نورو شوګانو کې نه ډراپ کېږي ګورې زه یې نه ډراپ کوم قسم دی تا خبره خو دا څوک دی چې ته ماته وې زه دې ګورم چې ډراپ یې کړي ولا که درته کال وکړم نه قسم دې ما نه دي ډراپ کړي کال په خپله ډراپ کېږي زه ګورم چې ډراپ یې کړي ګوره اوس تا اواز بیا کټ کېږي ښه چې کله ته دا پروګرام اورې که نه نو دا لږ دوباره بیا واوره وګوره لایف کې تا دلته اواز کټ کېږي هلو واو زمونږ څه به شاملوې موږ سره پروګرام کې ښکلی ټاپک راوړی دی فاطمه خان سیسټر که نه بس دومره سخته بیماره یم خو ما تا ته بیا هم کال وکړو که نه ښه الله دې له صحت درکړم ولکه زه خبرې هم کولی شم که نه او بیا مې تاسو سره مینه ده کار درته وکړم ډېره مننه بس دا ستاسو د لیسنرز مینه ده ډېره مننه دې لپاره بس لکه فاطمه سیسټر ذهني سکون خپله ځان له خراب کړی دی بلکل بیا هم په دې وجه خراب کړی دی چې یو زمونږ نه ښه انسان په یو پوسټ باندې کېږي که نه هغې باندې موږ څومره د ډپریشن شکار شو حسد کوي که نه خلک هغه به خواري کړي وي هغه به محنت کړی هغه به شپې او ورځې په یو ځان باندې تېرې کړي دې مقام ته به رسېدلی هسې په اسانه خو نه دی تللی
هغه باندې به پلار او پلار مور او پلار مهنت کړی وي، تا مهنت کړی وي چې په دې پوسټ باندې ناست یو، موږ دا ډېر ټینشن ډېر زیات ډیپریشن ښکار کړی یو که نه. او بل مهم پوینټ پکې دا دی چې یو انسان عزت ورکړي، په هغې باندې موږ ځان د ډیپریشن ښکار کړو. کینو کما ډېر کتلی دي چې یو انسان ته یو عزت مقام ورکړي، الله به عزت مقام ورکوي، یو انسان به یې مطلب بیا ورکوي. موږ له په دې باندې ډېر زیات ټینشن لازم. زه خپله د چا کیسه کې نه یم او نه د چا په خوشحالي باندې ټینشن کوم. زه خوشحالېږم چې د یو انسان خوشحاله شي په یو ښکلي مقام کې وي. بالکل همداسې ده. بچو باندې دومره سختي نه ده په کار فاطمه چې خودکشي دپاره مجبوره شي. بالکل دومره تربیت ورله ورکوه چې د لاس نیوه زهر مه وباسه. دومره سختي خو نه چې آیا ته دا بچي مې کمې نمبرې واخیستې، دا تا ولې دا کمې نمبرې اخیستې دي، هغه ماشوم ډېر زیات ډیپریشن شکار شي. بالکل بچو مې د پرونه مخکې خو پرون تاسو ګیسټ راوستې، زه بیا کال مان نه کوم پخې که نه. نن دومره سخت فاطمه سلیټر قسم درته خورم چې زه کټ نه نشم پاسېدی. ښه الله دې صحت درکړه فرح خان چې تاسو موږ ته همیشه چې کوم دی زموږ په شو کې کال کوئ او موږ سره خبرې کوئ. بس یقینو کمینه مې دا در سره الله دې خوشحاله کامیاب ساته. ډېره مننه فرح، ډېره. نایاب ته ډېر سلامونه. انور خان کاکا شو سهیل ما دپاره سپیشل دعا وکړئ سهار اسپاتان ته ځم چې ټریټمنټ مې کړي لا راشي. صحیح ده؟ بالکل انشاءالله بالکل بدله دعا کوو. صحیح ده؟ بس یو داسې ښکلی ټاپک راوړه مړه دا سیریز یو ورځ به پکې خالي انټرټینمنټ راوړم، خالي ګانې به وایو او دغه دا مزاحکیه ټاپک راوړه د خندا والا مړه. دومره څه ډیپریشن دی او څومره سیریز لګیا شو هر څه خراب شي. صحیح ده یو ورځ به پکې داسې موږ وښیو او که نه داسې ښکلی ټاپک راوړه چې انسان ماینډ هم ورسره ښکلی شي، زړه هم خوشحاله شي. تاسو خپل هم سیریز راشي او موږ هم پرې سیریز درشو. انسان دومره ډیپریشن چې دا څنګه حالات شروع دي والا چې په دې حالاتو باندې ټول عمر خبرې وکړم الله که زموږ پاکستان کې امن راشي. دا خبره خو دې ټیک ده، مسئلې پکې ختم شي. دا خبره بالکل ټیک ده. روانه هفته به داسې ښکلی ټاپک راوړې. صحیح ده؟ روانه هفته دې د خوشحالو د کامیابو ډکه. صحیح ده، ډېره مننه الله پامان. خجی نو دا خبره بالکل ښکله وکړه او زما خپل هم دغه خواهش چې یعنې لکه هر وخت سیریس ټاپک او سیریس اوسېدل چې کوم دا خوند نه کوي که نه. خو بس څه به کوې د پروګرام چې کوم هغه دغه یا به داسې که نه لکه اوس څه ووایم بل ځل چې زه راځم انشاءالله فلم ټاپک راوړه او په فلم باندې مې ډسکشن وکړه پروډوسر زه به یو فلم ګورم په هغې باندې به ډسکشن وکړو. صحیح ده. ښه نو بس د پروګرام چې کوم اخري ټچ دی نو دا چې فرح خان څنګه وویلې که نه چې لکه حسد خبره دی وکړه نو واقعي چې داسې ده چې موږ خپله ځان له په خپله ذهني صحت خراب کړی دی. خلک چې کم دی هغه ډېر زیات حسد کې مبتلا دی، ستا د خوشحالیانو نه، ستا د ژوند نه، د ناستې پاستې نه، ستا د جاب نه، ستا ستره چې کوم نعمتونه دي د هغې نه حسد کوي. نو هغې د وجې هم انسان چې کم دی واقعي چې د ذهني اذیت ډېر شکار وي. او د حسد والا خو بیا خاص کر خو ډېر نیګیټیو شیز دی که نه. لکه یو نعمت چې چا سره وګوري که نه نو ماشاءالله به ورته ووایي او دا به چې خدای دله ورکړې ده خدای دې مال هم راکړي. بس سمپل حسد ته پکې ضرورت نشته دی. خو هغه کې یو وجه دا هم ده چې زموږ ماشومانو کې که حسد راشي یا مخکې خلکو کې که راشي که نه نو د دې وجه هم یو تربیت کیدی شي. لکه فار ایگزامپل یو پلار او موري که نه لکه هغه خپل بچي ته د بچپن نه یو داسې تربیت ورکړي چې هغه د خلکو سره په خوشحالو باندې هر څه شیر کوي. ته ورته وایي چې یاره بچی شیرینګ از کیرینګ یا چې کم دی که نه ته هغه ته چې کم داسې تربیت ورکوي چې د خلکو نعمتونه او خوشحالو ته کتور باندې هغه چې کم دی سوځي نه بلکې هغه دی ته د هغې په حساب سره که نشي پرووایډ کولی ته به ورته وایي چې یاره بچی خیر دی یو ورځ به دا چې کم دی موږ سره هم راشي پازیټیو تربیت که نه نو کیدای شي چې چېرته کله هغه غټ شي هغه دا شیزونه نه کوي. بعض مور او پلار داسې چې هغه په خپله باندې دومره برانډ کانشیس وي، هغوی دومره په خپل ځان ته ډېر اوچت او اعلی عرفه نظر کوي. بعض نیم خاندانونه ډېر خلک داسې دي چې هغوی په خپل خاندان او حسب نسب باندې ډېر زیات فخر کوي او نور خلکو ته ډېر سپک ګوري. نو چې زه مسلسل خپل هم داسې م خپل بچو له مقصد مخکې به وزم هغه تربیت ورکوم نو مخکې به دا بچي غټېږي بیا به د دې بچي راځي همدغه حساب د دا شیز په دې معاشره کې مخکې روان وي. نو د دې چې کوم حل دی هغه همدغه دی چې ته به تربیت څنګه کې د بیسیک بنیادي چې کوم آغاز کېږي د انسان هغه به څنګه جوړوي. بیس چې بلډینګ بیس سم جوړ شي که نه او سیخونه ورسه پکې سم ولګي نو هغه بلډینګ به ټول عمر چې کوم دی په خپل ځای ولاړې. خو چې د هغې چې کوم بیس سم جوړ نه شي نو هغه به د یو زلزلې سره راوغورځېږي. نو زما پروګرام چې کوم دی د هغې وخت سرته رسي او زه به چې کوم دی انشاءالله تاسو سره بیا چې کوم دی د
پیر او د منګل په ورځ باندې د شپږو نه د 2 بجو پورې شامل یم. فیسبوک کې به چې کوم دی صبر وکړئ پروډوسر صاحب زه زر دا نامې ووایم زما په پروګرام کې چې کوم دی لا 3 منټه شته دی. د حمدالله چې کوم دی موږ سره شامل دی. هغې نه علاوه مسکان خان دا، شاهد علي دی، تاج خان دی، حسن علي دی، الینا خان دا. ډیره مننه چې تاسو موږ سره شامل شوي. حسن علي وایي چې ویری نایس ویری ګډ آی لایک یو. ښه دا خو ماته ماشوم ښکاري ډیره ښه ده. او وایي چې یو کس وایي چې کال پکې اټینډ کړي نو د کال ټایم خو نشته دی رور. دا خو ډیره ناممکنه خبره ده چې زه په دې اینډ کې چې کوم دی پروډوسر صاحب کال اخیستی شم 3 منټه اوکې ده. السلام علیکم جی څوک او د کوم ځای نه؟ سلام خورجان ستړی مشه څوک خبرې کوي تاسو د فیسبوک والا یې چې وایي چې کال اټینډ کا؟ بالکل صحیح ده جی تاسو څه نام ده او د کوم ځای نه یې؟ الحمدلله ملاخیل کوټه یم خورجان. ښه جی الحمدلله د کوټې نه زر به خبره کوئ ځکه چې د پروګرام ټایم چې کوم تقریبا ختم دی. ګوره اول خو چې کومه بچیانو ته چې مور پلار سم تربیت ورکړي مثال چې کوم دي کې سختي په دې کې سختي کول پکار کوم دي کې نورمالي هغه بیا په بچیان باندې نورمالي اختیار کول پکار دی. یو تاسو بس دې لکه نن سبا چې موږ نه جوانان وګوري چې یقین وکړه هغه دا د ډیپریشن شکار شوي دي د ډیګري نرشه اخیستې دي ته نوکریان نه ملاويږي خورجانې کنه. بالکل همداسې ده. دغه لواجم دي د ډیپریشن شکار شوي دي خورجانې او په کار هم د څومره ناجوانان چې دي کاغو ډیګري کړي نور شه هغه ته په کار د هنر ده چې هنر بعد نوکری نه بعد بیا هنر کوم کار کې دا مې غوټه کامیابی ده الله پاک. بالکل ټیک خبره مو کړه او ډیره مننه کال دی. ډیره مننه تاسو د کال کولو. تاسو کال په اخره کې اټینډ شو د فیسبوک په لارې باندې د کمنټ په لارې. ډیره مننه چې تاسو ټول ما سره شرکت وکړم. دا پروګرام سره شیر هم کوي لایک هم د سره کوي کلاسونه پې نستړي کېږي د بل پیر د پاره چې کم دی که نه ګورو به یو د لایټ شانتي ټاپک پر راوړو انشاءالله کوشش به همدا کوو او د هغې پورې زه تاسو نه غواړم اجازت د ځان خیال ساتئ. الله په امان.